د شک علاج چې دی وي دا لقمان حکیم سره هم نه وه. په تیراو کې یو واقعه شوې ده چې یو سړی را پاسېدلی دی، خپله کوروالی هم وجلې ده او خپل تره زوی هم وجلی دی. دې کیس پسې شاته اصل وجوهات څه شی دي؟ ملزم تیرا سره تعلق ساتي او د تقریبا 20 دن مخکې چې کوم دی د علاقې ته راغلی. مطلب د څه شکوک شبهات وو چې مطلب زما د تره زوی یا زما د زنانه د دې سره په تعلقات په بنیاد آیا دا ملزم خپله منټلی ډسټرب دی یا څه داسې کیسه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغه رب چې ډیر بخونکی او مهربانه ذات دی. د پښتو یو ډیر مشهور قول دی چې د شک علاج چې دی وي دا لقمان حکیم سره هم نه وه. زمونږ په معاشره کې نن سبا زیاتره بدیانې هم وي، جایداد تنازعات هم وي، نورې مسلې هم د خلکو وي، خو دا شک داسې یو شیز دی چې دا سړی کله خپل انجام ته سړی لکه رسیه. زه موجود یم د میچني ګیټ تاڼي کې او دلته یو ورځ مخکې په تیراو کې یو واقعه شوې ده چې یو سړی را پاسېدلی دی، خپله کوروالی هم وجلې ده او خپل تره زوی هم وجلی دی. د دې سره به د دې قتل متعلق او تفتیش په کوو، تفتیشي سچو سره به هم خبرې کوو چې دا وکور ونما شوی دی څنګه ده، بیا دا ملزم نیولی شوی څنګه دی او د دې پسې شاته څه وجوهات وو چې مطلب دا دوه پیښې وشوه، دا دوه مړي وشوه. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بیرمن خان زیاتره خو واقعیات کیږي، خو مونږ ګورو چې ورځ په ورځ لکه نوي نوي واقعیات داسې راپېښېږي. زمونږ د پښتو په معاشره کې دا یو واقعه شوې ده چې د سړي اول خپله ښځه هم وجلې ده او بیا چې دی د خپل تره زوی هم وجلی دی. دا څنګه شوي وه؟ تاسو ته څنګه اطلاع ملو شو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا داسې وه چې به په 8 چې 2026 باندې تقریبا سپاو کم 9 بجې چې موږ ته اطلاع ملو شوه چې دغلته کې دا قتل وقوع شوی ده. چې کله موږ سپاټ ته لاړو نو موږ ته د مقتول چې کوم ورور دی هغه موږ ته پیښ شوی چې بی دا کم سړی چې مړ دی جبار دا زما ورور دی او دا چې کومه زنانه دننه کور کې مړه ده واحده دا د ملزم میاګل چې کوم دی نو ښځه ده. او موږ دا ریپورټ وکړو چې بی زما دا ورور چې کوم دی دلته کې په دوکان کې موجود عبدالجبار دا ملزم میاګل چې کوم دی دی راغو او په دوکان کې ړومبی چې کوم دی هغه وویشته او بیا د دې نه پس په منډه منډه لاړه کور ته. هلته کې واحده چې کومه د ښځه وه هغې وویشته. د هغې نه پس چې کوم دی نو موږ ټول ایویډنس چې کوم دی نو دا هم کلیکټ کړو او د هغې نه سیادو صاحب چونکې په سپاټ باندې پاتې شو، موږ مختلف ځایونو باندې انفارمیشن راته راتله، موږ په ایکیوز باندې چې کوم دی نو ریډ شروع کړو. بیا آخر کار چې کوم دی نو موږ د ایکیوز سره علی قتل دنه برآمد کړو، دا هم ګرفتار کړم. د دو 2 ډیز کسټډي ده او په حوالات کې دي. بیرمن خان داسې وایم چې لکه دا سړی هم د تیرا سره تعلق ساتي. زیاتره چې کله خلک د قتل یو جرم کوي هغه اول نه ځان ته بندوبست هم کړی چې مطلب دا زما شک دی او دا سړی به زه د مخې لرې کومه. هغه اول نه ځان له د پټې لار هم پیدا کړي، د پناه ځای هم پیدا کړي. د ملزم ته څنګه ورسېدی؟ دا څه ده چې بی دا ملزم تیرا سره تعلق ساتي او د تقریبا 20 دن مخکې چې کوم دی د علاقې ته راغلی او د مقتول کره اوسېده، چونکې مقتول د تره زوی نو د کره اوسېده لکه اپریشن شروع دی. نو د علاقې نه داسې خبر نه و، چونکې د کره د کېدون شه خپلوان او خاندان او ای به اطلاع هم پولیس ته کوله. نو دی چې کله په علاقه کې دغه شنو موږ ته انفارمیشن راتله کې د داسې ټکانه نه وه، موږ ته به انفارمیشن راتله، پای باندې موږ کویکلی ایکشن واغشته او دته موږ ورسېدو. علي اکبر خان اکثر چې کله اپریشن والا کار وکي او ملزم ونیسي هغه تفتیش والا ته ملو شي، به تفتیش والا هغه کې مختلف مرحلې راځي، د ملزم بیان اوري، مدعیان اوریدلی. د کیس پسې شاته اصل وجوهات څه شي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګل رحمان صاحب تاسو ټیم ته چې کوم راتلو باندې موږ میچني ګیټ تاڼي ته ویلکم وایو. دا حقیقت دی چې دوی اپریشن والا چې کوم نه هغې سره سورس ډیر وي، هغې ملزم ارست کي بیا پر فردر انویسټیګیشن موږ ته چې کوم دی حواله کې موږ د کورټ ته پروډوس کړو، د هغې چې کوم دی لیګل پروسس هغه چې کوم دی سټارټ شي. دا راته ووایه مونږ خو داسې اورېدلي وو چې آیا دا سړی چې دا کوم مقتول دی جبار د میاګل ښځې ته په خپل کور کې ځای ورکړی و، بیا د شکوک شبهات د دې کوم ځای نه راوچت شوي، دا وجوهات یې څه جوړ شو؟ ګل رحمان صاحب دا حقیقت دی چې عبدالجبار دته په خپل کور کې ځای ورکړلو، الیکشن پارټیشن ورته کړي او کچا غونډه کې کمرې ورته جوړه کړې ده، څه وایي وکیشن وغیره تقریبا 3-4 مرلې ده چې کوم په خپل کور کې وداوټ کاسټ چې کوم د دغه ځای ورکړی دی وته چې زما د حیا په حیا باندې زما د ترزوی د زما یو قسم رور دی مطلب بابي مې ده چې بل ځکه دی چې کوم دی نو هغه
رهایش اختیار نه کې دلته کې بلکې دلته کې اختیار رهایش اختیار کی خدا اچانک معاملې په دې وجه باندې و چې د دې ملزم پوره تیاری نه و څنګه چې شو سبوي چې هغه لارې ګذري هم نه به معلومي نو د دې وجه نه کوم الحمدلله ملزم په کې رسو او ویپن په پنس کې نه علي اکبر خان دغه کیس کې کوم وګورو نو زیاتره دوانه مقتول او ملزم دوانه ضعیف العمر دي سپینګری دي عمرونو حد والي دي په دې خبر را سره دغه کوي چې دا کیس چې کوم وجوهات یادېږي چې مطلب د څه شکوک شوباتو چې مطلب زمانه دي ترزوي یا زمانه دي زنانه د دې سره په تعلقات په بنیا آیا دا ملزم خپل منټلی ډیسټرب دی یا څه دي کیسه ده ګل رحمان صاحب دا حقیقت چې دواړه ډي سي سي کوم دغه ایج دي 60 او 65 ایئر پلس چې کوم دغه ایج دی او دا دواړه چې کوم دي کوم چې عبد الجبار دی نو عبد الجبار ډېر دغه شهرت چې کوم ډېر عام شهرت ټیک ټاک دی او ډېر خدیندار سړی دی او په کلی کوم دغه شهرت ټیک ټاک دی زما په خیال باندې چې کوم داسې د شک او د شهپات خبره په حال خو لمو تر په مخه باندې نظر راغلی البته موږ نن چې کوم د ملزم ټوډه کسټډي واغښتل ان شاء الله ولې سمره وخت یریږي موږ د حقیقت مخه ته راځي چې حقیقت راغی ان شاء الله ټول دنیا ته په پتو لګي خو زما په خیال باندې بیگ د انویسټیګیشن د پیسر سره داسې خبر نشته دي چې کینده به شک او شهبات یا بس خبره وا څنګه لاغي شهادت ټیک دي او هغه چې کوم ایجنټ کسان دي زما په خیال هغه د شهادت ملو دي علي اکبر خان آیا د خبره هم شته زیاتره په تیرا کې د خلکو یو بل سره زړی مسلې وي جیداد یا صدرشتو نور مسلې آیا دې کې یو فیکټر شته چې یاره چې دیو چا سره جیداد خپل کې څه مسله وا او هغه ګن دل تر ورسېدو یا هغه مړې دل تر ورسېدو ګلرحمان صاحب بعض خلک چې کوم دي هغه الله رب العزت داسې باندې ورکړي چې د امن والا ژوندۍ تیری او د امن چاهنے والے وي او دا هم کې دي چې دوړونه مثلا وی خبر اور یو ور چې کوم لګ زیته کې نو غرور هغه خپل رور بدی سیس باندې دباو شنه ته په غلطه باندې یو رانګ ټیک ده او هغه چې کوم هغه خپل رور په دې راه راس باندې راولي مې بي داسې هم کې دي چې دې په تیرا کې سلام جواب خدا خدای چې کوم واحده صاحبه دا ډیره خنه کا خزوه دې اکثر بیشتر اوقات چې کوم دي تر زامن دغه سره په ورکول داستا خاندان دي د زړونه دي داستا چې خپل خپلوان دي خیر کې نقصان وغیرہ کیږي موږ غي برداشت کول تیار خو جنگ جګړو ته نو په حال الله خبر خو ناراضي البته سمره چې وخت یې ان شاء الله حقیقت به مخې ته راشي ډیره مهرباني سر یقینا زمونږ په معاشره کې بدی پیخي خرافيخيږي همیشه مونږ ګورو کله رور وجلی خور رور سره را پاسېدلی یا رور را پاسېدلی پلار سره ډزې کړې وي خو دا داسې واقعیات چې لکه دا زنانه چې دا هم د لسو بچو مور ده سړی که وګوري جبار حاجي صاحب دا هم د شپېتو تجوق دی دا بل کوم ملزم چې دا هم شپېته کارونه دی خو بنیادی وجوهات پر راښکاره کېږي کسټډي هم ملاوه شوې ده یقینا دا کیس به کامیاب هم شي خو مونږ ته خپل ځان داسې مونږ د اصلاح کول دي چې مطلب زمونږ آینده چې کوم نسل راځي چې هغه داسې پیښو ښکار نشي ولې چې موږ کوم نسل دی هغه بیا د داسې ځي جیل ته ځي مشرانو سره ملاویږي یو بل سره دا بدیانې بیا په دغه زمونږ په معاشره کې یو بل سره مخامخېږي چې آیا زه به دا کار کوم یا به داسې کېږي هغه مسلې ډېرې زیاتې اوږدېږي نه د پکار چې لکه مونږ هغه خپل حدود کراس کو او مونږ د بل خون واخلو